د حلقه پی کې 25 تحصیل مندن ویلیج کونسل ناوګېټو جرنل کونسلر دراز خان بولاګډ د خپل خاندان او ملګرو سره د جمعیت علماء اسلام نه مستفی شو او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. د شیر بهادر خان په صدارت کې د راجوړ شمولیتي تقریب مشر میلما د ایمنه شیر اکبر خان رور فاروق خان وو. په تقریب کې اقبال خان پنجتار، جمشیر خان، جاوید اقبال خان، ناظم اګاره، جاوید احمد، محمد اقبال، رسول محمد، غفور احمد، شیر افسر خان او کارکونانو ګډون کړي وو. راغلي مشرانو نوې شامل شوي کسانو ته د فاټې ټوپې په سر کړې ورته د چیرمن عمران خان په قافله کې په شمولیت هرکلی وې. تقریب ته فاروق خان، شیر بهادر خان، جمشیر خان، اقبال خان، کسان کونسلر حافظ محمد حیات او ملک امان خطابونه وکړل. مقررین وی چې د پاکستان تحریک انصاف د دیالس پارټو سره مقابله ده، خو بیا هم دغه سیاسي جماعتونه د الیکشن نه یریږي ځکه چې عوامو ته مخامخ کېدی نشي. هغوی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خپل مختصر دور حکومت کې د عوامو د فلاح او بهبود منصوبې شروع کړې وي او کو حکومت نه بدل شوی نو نن به د ملک دا حال نه و. مقررینو زیاته کړه چې پر روان الیکشن کې بعد د ان امیدوار سره سره د پی کې 25 امیدوار هم ګټو ځکه چې د منبر د نشوالي په وجه زمونږ داخل کا د 13 کالو نه محرومه پاتې ده. تقریب ته د هتاف په وخت جنرال کونسلر دراز خان وی چې اوس وخت د پاکستان تحریک انصاف ته ځکه مو په دې پاټې کې د شمولیت اعلان وکړو. مسلسل دا سیټ د خیر سره تاسو په تعاون سره زموږ سره روان دي او ګټي او بیا به ان شاء الله ګټو او تاسو صرف تاسو هغه اعتماد دي او تاسو هغه مرګتیا ده. نو ډېر په تفصیل سره نه زموږ خو تاسو د ټول محفل شکریا ادا کوم او ورسره چې راتلم نو بیا ایمنه سه تاسو ما په خیال د 50 ترانسفارمر سره ډیماند یې غالبا وی چې دا غي اعلان ورته وکي وی تاسو ویلو بالکل وی چې دا غي اعلان ورته وکي جرا ان شاء الله پر راتلونکي الیکشن کې با ټول په شریکه باندې دا کوشش کوو ځکه چې زمونږ د حلقه ډیره محرومه پاتې شوې ده. څنګه تاسو وګورئ چې په تیر الیکشن کې چې په کومو حلقو باندې د پاکستان تحریک انصاف ممبران کامیاب شوي دي نو په هغه حلقو کې په ارباو کارونه شوي دي او هغه حلقې په ترقۍ مخ په وړاندې تللي دي. د بدقسمتۍ نه زموږ حلقه پاتې شوې ده. نو دې ځل زما تاسو ټولو ملګرو ته دوستانو ته کشرانو ته مشرانو ته دا درخواست وي چې ان شاء الله په شریکه به راپاسو د خپل حلقه به ګټو او حالانکه د ټول بونیر کې دا کم سیټونه چې دي کاغه قومي سیټ ته او کاغه صوبایي سیټونه دي دا غي د لپاره به भरपूर کوشش کوو. دا نه پارټي چې یو بل ته پرون چې کم دی نو کنزل کول بد را دی وي هغه یو شوی دی او څه د پاره یو شوی دی او یا کاله خو حکومت چې کم دی نو په دې ملک باندې حکومت دی مسلم لیگ او د پیپل پارټي او دا شانتي د عوامو د وینه چې کم دی اوس کلا او مطلب دا چې بار اوسی او بار اساسي جمع کوي د ملک سناور نه راوړي او په دې ملک باندې دومره خپکیږي نه چې لکه د ملک چې څومره اقتدار نه بهر شي نو بیا چې کم دی نو په بار ځي. زه د هغې ملکي سیاست خبره نه کوم خو صرف د دې علاقې طرف ته راځم چې زمونږ د علاقه چې کم دی دا ډیره محروم پاتې دا کم رور زمونږه پاټۍ تراخې د تحریک انصاف نه د دومره ایټمي فیصله وکړه چې نن د تحریک انصاف پاټۍ ته هر سړی را روان دی خو چې کم سړی په خپله راشي نو د هغه به ځان له عزت یې چې دا کم سړي نه داسې میلمانه او عزتمن خلک راشي انشاءالله د هغه به ځان له عزت یې. زه دا خبره کوم بیا رونو چې لکه ګوټو د عمران خان فریاد ورسوئ ځکه چې دا پاکستان په ټول د تحریک انصاف د پاټۍ او د جنډې د لاندې راځي. دا ډېره ښه فیصله ده د هغې وجه ده د دې وخت مناسب فیصله ده. په دې وخت کې تحریک انصاف په دې ملک کې داسې پاټۍ وي چې هغې په دې سیاست باندې یو زموږ فوج او دا بعضې سیاسي پاټۍ چې په هغې کې پاکستان پیپل پارټي ده په هغې کې مسلم لیگ نون دی او زموږ د مولانا صاحب چې فضل الرحمن مولانا صاحب دی په دې پاکستان قبضه اچولې وه او هر قسمه هغه اقدامات پې کولو چې په هغې په ذریعه به په نمبر باندې خپله باچایي کوله. لومبی عمران خان راووته او دې ځای باندې کامیاب شو چې هغې د دې کرسۍ نه ورلړه کړه. نو موږ خو دې پاټۍ کې په دې سوچوم یو چې دا به څه تبدیلي کوي د هغې نه ښه تبدیلي به کوي
خو په دې سوچون یو چې دغه خلک یوه کامیابي زموږ دا شوې چې دغه خلک د کورساین لر کو اوس دغه کورساین لر کېدو نه پس هغوی د دغې فوج په مدد باندې په دې ملک کې بیا داسې کوشش کوي چې دغه پارټي په سیاست کې رستو کی زبردستی کوي د ریاست زور استعمالوي او د حکومت په زور باندې دا پارټي رستو کول غواړي کوشش وکړو چې کم سړی زمونږ ستاسو په اوږو باندې خپې ږدي موږ لاندې ډوبوي او ځان بره بوځي دا یو کار به کوو چې هغه به ډوبو او ځان به ترې بره کوو د دې به خیال ساتو موږ هېڅوک داسې نه منو چې هغه دې موږ استعمال کړي زمونږ په سر د سوداګانې وکړي او یا دا ځین کړی اس چاته ښکاري دا ستاسو محنت دی ستاسو ملګرتیا ده نو داسې خلک هم نه پرېږدو چې هغه به راشي او په دې ځین کړي اس په سور شي که دا کوشش هر څوک هم کوي ستاسو په دوا سره او زمونږ ستاسو ملګرتیا به هم داسې وي چې موږ تاسو یو بل لاس کونجی ورکو او والله که زمونږ ستاسو په خوښه نه وي راغلی زمونږ ستاسو مشوره پکې نه وي شامل زمونږ ستاسو نه تپوس نه وي شوی نو دا زه یقین لرم چې هېڅوک به دغه خلک قبول نه کړي که څوک رام وولي دغه چې کوم دی پښتو کې ورته د وتر زړه کې وایي چې دغه ځای کې مې شی برابر نه شو دغه کې نه ممبر کېږم دې ته به راځم که په دې کې نه ممبر کېږم بیا به دې بلې ته ځم نو انشاءالله تعالی دلته به ما خواب پوره نه شي او دا کوشش به هم کوو موږ تاسو د دې خپلو بچو د مستقبل دپاره چې داسې خلک موږ ډسکرج کړو داسې خلک موږ مایوسه کړو چې داسې خلکو نه موږ ځان خلاص کړو هله به چې کوم دی زمونږ او ستاسو کامیابي وي دغه جمعیت العلماء اسلام پارټۍ نه مستفي شو او پاکستان تحریک انصاف کې چې کوم دی نو موږ حصه واخیسته اصل وجه دا وه چې زمونږ دا کشران بچي چې دي غالبا زما په خیال سره زمونږ نه دي ذهنیان دي او دي مخپلوان دي دا سوچ کوو چې راشه په داسې یو لار اختیار کړو چې هغه زمونږ د دې ملک او د دې قوم د دې دپاره د خیر یو لار وګرځي نو موږ مشران خو ډېر ذهنیان نه یو مونږ خو په نسبت د دې چې کوم دی نو په یو جاهلانه طریقه باندې روان چې دا زما پارټي دا زما پارټي نه د هغې اصل وجه دا ده چې دې کشرانو ته دا پته لګېده چې دا داسې یو پارټي ده چې دا یو مخلصه پارټي ده که نه ځکه چې د هغې ښکاره یو دلیل پروت دی ځکه چې یو کس له 14 کسان په پرځولو ورشي 14 را پرځېږي یو کس نه را پرځېږي د هغې اصل مطلب دا دی چې دا ایماندار نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو زما د ټولې محلې سره زما د دې ملګرو دي زموږ سره چې کوم دی نو په دې ځای کې پارټۍ کې شمولیت وکړو